ترم تاسو چې عام غیر مخصوص الباز قطعي وي عام غیر مخصوص الباز عقیده ثابتي کی کنه عقیده ثابتي چې قطعي ده کنه او کنه چې قطعي عقیده ثابتي د دې لیکلو ضرورت بیا څه شو اخو تاسو مطلب سینو کنه تاسو منئ چې قطعي دي زم منم چې قطعي بیا د لیکلو ضرورت څه پاتې لیکلو کې نقصان سره نه فایده پکې سره مولوی صاحب یو کس خبر دا مې ته خو دا کنه سبا مولوی صاحب محترم زما تاسو پر دې کې دا خبر نشته چې امام شافعي صاحب تخصیص جایز غني امام صاحب تخصیص جایز نه غني زما تاسو پر دې کې دا بس اسی مولوی صاحب دا خبره خو ډیره کیږي دا خبره به زم مکمل لاند لکه تاسو طبيعت زما اندازه ما واغشتر چې تاسو دا شرایط به داس یو چلوي تر دې چې ما سوتن بشي مقام بشي دواب ها خیر طبيعت منګم الحمدلله د فن سره واسطه راغله مطابق صحیح وي د فن سره واسطه راغله د سره کمزوري بډيري خو نه اسی مولوی صاحب محترم بدبیر معافي پدې مسله د اعاده روح د نفي باندې تاسو د قران دلیل شته بسم الله الرحمن الرحیم زمونږه د مازیګر الحمدلله چې کوم مسله په مسله د اعاده روح باندې کوم بحث روان ماخام تقریب شو خبرې پکې منځ کې ډېر شي مسله په شرایط باندې ولاړه وا چې مفتی فدا سے محترم کوم شرایط لیکلي دي موږ دوی ته چې دا شرایط د دې مناظرې نه دي دا شرایط چې په کوم موضوع منغو تاسو بحث کو دا د دې شرایط نری که مثال د مناظرې د پاره کوم شرایط د دې لیکل غواړي ناغه اتفاقا پکاره چې دواړه جانب اتفاق راشي مفتی فدا سے محترم ما ته وی چې دا کوم شرایط دي آیا دا تاسو مانی کنه مانی نو مونږه بعضی پکې د منلو قابل له او بعضی قابل نه دي بعضی منو بعضی نه منو بیا دی چې کوم شرایط پکې تاسو مانی هغه د نه خو کوم شرایط نه مانی نه باغی موږ مادګر نه بحث وکړو او په خپل تاسو په دې نتیجه باندې پېښ چې د کې ډېر شرایط داسې دي چې هغه د دې مناظرې سره تعلق نه ساتي او چې کوم تعلق ساتي هغه د لیکلو نه علاوه موږ تاسو ته مسلم دي مخکې لیکل شوی نه دي کو نوم لیکل شوی موږ تاسو معلوم دي بیا به تور اختصار تاسو ته وختي مانځنه ماجګر وړاندې تاسو ته ما د خبر عرض کړه چې مسله د عقیده ده د عقیده په باب کې چې کوم دلایل مسلم وي هغه دلیل به تاسو پیش کړئ موږ به پیش کوو د دې دومره تفصیل اختلافي بیا لیکلو ضرورت څه که مثال موږ استاد ځان پوهولو مقصد دی تاسو موږ پوهیو یو تاسو مقصد دا وي چې لکه دې په خبره پیږي دا مجلس د پوهېدو نه دی موږ تاسو دې ته نه راجم شي چې موږ تاسو په دې کې یو بل پیږو موږ تاسو دې راجم شي چې دا مسله او عقیدات اعاده روح آیا دا حق دا کنه حق آیا په دې باندې مسلمان پر خپل عقیده کې صحیح روان دي اهل سنت دي اهل اسلام نه دي او کنا اهل سنت اهل اسلام نه پدی باندې خارجي کې موږ پدی راجم شو اوس پدی موږ نه راجم شو چې اصول السنت اصول اهل سنت والجماعه یا اصول دانا پدی د لپاره موږ نه راجم شو بیا مفتی سے محترم او دی ملګری وختي خبر او کړه چې دلته اصول د شرع اصول د شرع خسلور دي خو زمونږ استاد دلته چې د کوم عقیده او د مسلې سره تعلق دی پدی کې د سلور نه چلیږي مولوی صاحب قران دی اصول د شرع ده سنت دی اصول د شرع دي اجماع د اصول د شرع او قیاس اصول شرعي خو که تاسو د اصول فقه خبره کوئ نو مولوی صاحب محترم پاره کې تاسو په خپل زمانه خپي مدرسین علماء قران کریم دا کوم اقسام چې ذکر کړی دي یا د نبی عليه السلام سنت دا کوم تعریف او کوم اقسام ذکر کړی یا د قیاس دا کوم اقسام ذکر کړی دي د دین دا عقیده ثابتي دا اعاده روح دا مسله د دین نفي یا اثبات د دلیل سره ثابت دي چې په دې سره فقې دي شي نو چې نش ثابت دي نو اصول فقه بیا هغه اصول شرع منګول غالو ټیک دا اصول فقه مسله د فقه مسله یو فروعي او جزئي مسله ټیک دا هغه قرآن سره ثابت شي سنت سره ثابت شي اجماع سره او قياس سره خودلته هم هغه شی وای چې هغه دین نه ثابتيږي قبل فرض دا مسائل دا شریعت تاسو کوم لیکلي تاسو وای چې دا د عقیده لپاره بالکل ټیک دي او د دین عقیده ثابتيږي بس بیا ټیک ته بیا مخکې په خبرو ځکه چې کوم اصول د فقه تاسو لیکلي اصول السنه مو لیکلي په دې سره د عقیده مسله چې کوم زمونږ استاد زیری بحث دا په ثابتيږي خو بس ټیک ته وبلیکو بیا په هغه باندې خبرو تاسو لیکي چې اصول فقه سره ثابتيږي اصول د فقه قران دي اصول د فقه سنت دي سنت تقسیم تاسو معلوم چې مثال اصول شاشن راواله دا سه برزه تر توضیح تلوي په دې تاسو خپل ګوري چې په دې اصول سره عقیده ثابتي کنه ثابتي
بیا پاره کې سلورم قسم او اصل قیاس دی په دغه قیاس د عقیده ثابتېږي نو بیا موږ تاسو څنګه په دې کې زور کوو چې اصول الفقه په دې باندې موږ بحث کوو بیا د ضرورت نشته خو په تور اختصار چې د کوم شي زمونږ استاد دلته اختلاف دي هغه تراشو نو خبر جاتی زما په خیال به اصل یعنی وي ان شاء الله چې په دې باندې اختصار وکړو بسم الله الرحمن الرحیم مولوی صاحب محترم یو څو خبرې وکړي اول خبر دا مخې ته راغله چې دا شرایط د مناظرې نه دي نو مولوی صاحب محترم دا خبره یاد ساته چې یو دي شرایط برای اثبات عقیده یو دي شرایط برای انعقاد مناظره خدا مناظره هم د دې مسلې لپاره کیږي چې دا مسله او دې شرایط موتا یو بل سره دا توی نګو کنه د په مناظره سکے دا کوم شرایط چې ما لیکلي سبا دا د عقیدې او د دې مسلې د اثبات والا دي د مناظرې نه دي خاصه عبد اکبر علي مولوی صاحب تاسو هم دا خبره بار بار کوي دویم دا د ګلابا چې تاسو بار بار وایي چې ډیر شرایط داسې دي چې هغه به نه او مسلم نه دي تاسو ته بار بار ما ویلو خیر دی تاسو یو شروع کړئ یو وایي چې دا نه دي زه به هغې وضاحت وکړم انشاءالله زه دا نه یم چې تا پې اوس په دې پوه کړم زه دا یم چې په دې ما دا خپلو کې پوه شو چې دا کوم شرایط ما لیکلي په دې کې به سره پوه شو اما ته پته راځي دا سبق مقام نه دی دریم خبره تاسو دا وکړه چې اصول فقه نو محترم اصول فقه موږ نه دی ادا کړی خو تاسو یو خبره وکړله چې دا څلور دلایل د فقه دي موږ دای جواب وکړو چې نه دي دا څلور دلایل د شرع دي دا څلور دلایل د دین دي د اسلام دي او په دې باندې اسلام ټول له بیا بعد کې مې ته دا ویل چې په دې کې دنه بیا وضاحت ده او هغه وضاحت داسې ده چې د عقیدې د لپاره خپل دلایل ښیي د عمل اثبات د لپاره خپل دلایل ښیي بیا هغه کې ځان لا د احناف اصول لی باغی تاسو نقصان بد هو غنلا خو خپانه شي معذرت کے ساتھ ارس زون پناف روان دي نو د احناف ټکی ته مبارک وي او دا نه مچ د احناف په عقیده کې د غنیشتا او تاسو هم دا موای ځکه د احناف په عقیده کې مرکزی کردار دی دا څه خبر شتا تاسو به امانت تاسو کې زب تاسو له جواب درکم چې به سره په خپلو کې خبره پوه شو چې دا سشته مثلا زب یو تاسو ته وي په تاسو د احناف اصول تدریک کې د سنت په کې دي کنه یو شی اتفاقی دی بین المذهبین تاسو ته معلومه ده چې خبره وایي ځونی دی شوافی هم وایي احناف هم وایي ٹھیک شو دې کې اتفاق د اختلاف نشته تاسو علم کې واضح ده اګه اختلاف زمونږ د شوافی په څه کې هغه هم درته هم چې د احناف په کې ما ولي لیکلي تاسو ته وضاحت راشي اګه اختلاف د شوافی وی تخصیص د کتاب الله په خبره وایي سره ممکن دی کې دی شي او شوه دی او کوي لګیا دی احناف چې دا نه کی چې زما استاد د مسله په شرایط باندې واضح شي نو بیا ما تعالی ته خبره پیو کنه دلته لیکل شوی مثلا تاسو پیش کړه یا ما پیش کړه عام د کتاب الله پیش کړه عام غیر مخصوص الباس او زه به تعالی خبر روایت دای مقابله کې پیش کوم نو بیا بل د زما استاد لانجی کنه بیا به ته معنا او نه معنا خو غینه خرج اوسې په یو بلو منو کنه داشتخه د احناف خصوصیت په گشتا د یوم سلام تعالی به تور نذیر پیش کړه په دې تاسو خبره کوي خبرم کو ان شاء الله سم مسله نشته دیم دار چې تاسو وایي چې دا سلور په مناظره کې نه چلی یا په عقیده کې نه چلی موږ ته تنو سلور وړ پکې و چلاوا تاسو بار بار اصرار کوي چې قیاس نه عقیده نه ثابتېږي زه دا نه يم چې قیاس نه عقیده ثابتېږي زویم چې د سلور دلایل څنګه د فقه دي دارنګ د شرع دي داسې د دین دي داسې د اسلام دي الفاظ مترادفه او مقصدی یو دی او بیا وجوب په غزه کې ذکر کوي چې د فقه ولي ویل ځکه ویل چې موږ فقه کې لګیو نور دا د اسلام هم دي شرع هم دي په دې کې به مراتب شته کنه څنګه تاسو فرمایل ملفوظات هم پیش کو نو کدا تحریر کې راشي دي قسم مزایقه ده ٹھیک شو لہذا دغه خبره مکړه بقای مخ کې تاسو وایي
بسم الله الرحمن الرحیم. مفتی صاحب محترم، تاسو خبرې یقینا ډېرې وشولې او د ټولو خبرو هره پیره مختصر سوال کوم، مختصر تپوس کوم هره پیره چې زموږ استادو دې ځای کې په ټول شریعت باندې بحث نه دی. شریعت کې اعتقادات دي، عبادات دي، معاملات دي، اخلاقیات دي، معاشرت دي، موږ دې ځای کې په هغه ټولو باندې بحث نه کوو. د دې شریعت بنا چې په کوم څه باندې روانه د چغا قدر زمونږ استادو په هغه کې په یو جزئي مسله په اعاده روح باندې بحث دي. که مثال په دغه مسله د اعاده روح باندې تاسو موږ سره په دلایل سره بحث کول شي، ډیر بهتره د دغه د پاره سره شرایط ولیکي. که په دې را سره بحث نشي کول او خامخا تاسو چې موږ د دومره مهنت کړي شرایط مو لیکلي دي او دا را سره منې دستخط کې او که مثال دی کې څه خبره وي نور شرایط لیکو. نو مولوی صاحب محترم، تاسو په شروع کې ما د یو شرط په اړه کې وضاحت وکړو، دوباره تکرار نکوم چې دې کې دا ټیک ته دا غلط دی. اوس دې کې شروع کې تاسو لیکل دعوه د دغه دعوی مطابق خبر را سره کوي. دغه یو خبر تاسو لیکل د چې عقیده اهل سنت والجماعت کا عقیده ہے، د دغه عقیده د پاره چې کوم دلایل کار کوي پاغي زمونږ استاد بس مناظره بس خبره ټیک پاغي باندې او نور د نور خبره تفصیل لکه لز دی 15 شلایط دغه هیڅ فایده نشته. بسم الله الرحمن الرحیم. فضیلت مولوی صاحب تاسو خبر او کړله هم د قشر مختصر وره دا کم شرایط چې دي کنه تاسو ویل چې په شریعت باندې مناظره نه ده مکمل، په عقیده ده کنه صحیح ده. دا شرایط د عقیدې د اثبات لپاره مفتی صاحب محترم وایي چې دا کوم شرایط موږ لیکلي دا د عقیدې د اثبات لپاره دي، د اعاده رو د عقیدې. مفتی صاحب محترم ټول اول مناظرہ خالصتا احقاق حق کے لیے ہوگا، مجادلہ اور مکابرہ نہیں ہوگا. دا شرایط یاد ہے تاسو چې دا شرایط د دې عقیدې د اثبات د پاره دي. نه تاسو هم تاسو ویجی ریکارډ کې دا خبر راغلی خجی خجی خبره دا کوم چې زموږ استاد په دې ټول غړو شک باندې خبره نه روانه خجی زموږ استاد چې اختلاف دی په دلایل روانه دا دلیل شک نه ویل ریکارډ وسه. مفتی صاحب محترم تاسو وی چې دا شرایط دي د عقیدې د اثبات د پاره دي، کې دلیل نشته چې دلیل د اثبات د پاره. مفتی صاحب محترم تاسو خلک سات مخکې ما ځان سره لیکلي دي، تاسو لیکلي دي چې شرایط برای اثبات د عقیدې دي نه برای او شرایط برای انعقاد مناظره نه دي. نو دې چې تاسو عقیده ثابت دي کې انعقاد مناظره کول تاسو وختي ویل دي د دې مخکې ټرن کې تاسو وی چې دا شرایط د پاره اثبات د مناظرې د اثبات د عقیدې دي. نو بل بیا بحث برای بحث سره بحثي کنه یو بل ته ټیم نه خج ټیک او بس سمجھ شو راځي به پکې شور راځي یو خبر داسې کوم بس شعر راکوا. مفتی صاحب محترم تاسو مخکې عرض وکړو چې دا شرایط دي د پاره دا ما کو بس نه راځي د دې برازي دی واسطه دي نه راځي پکې خو بیا نه راځي خیر در کوم. تاسو مفتی صاحب محترم لیک سات مخکې د منځنه بعد دی وسنی لکه تدری مټه مخ تاسو وی چې دا شرایط دي د پاره اثبات د عقیده د پاره دا شرایط د پاره انعقاد د مناظرې نه دي. دا مو وی کنه اثبات د مسله مې نه جنا مناظره مو ما ځان سره ادای لیکل دي شرایط دي د پاره اثبات د عقیده خبر شته نیم کنه خدا مسله مې ادا کړې کنه چې دې مسلې د پاره دي د مناظرې د پاره نه دي هغه نور شرایط راغلی کوم چې اول دا شرایط خو پیش شي کنه د مناظره دا شرایط ستاسو د اثبات د عقیده کې د اثبات د مناظرې دي. کوم شرایط دا چې کوم تاسو د اشپاړه لیکلي دي ځکه یو ویل باندې ما غټین. بسم الله الرحمن الرحیم. ګوره جی دا دو شرایط دي، دا پیلنی دا دو پیلنی داسې شرایط دي کنه. لومبه دا چې احقاق حق د لپاره مناظره ده، نو دا زما تاسو طرف ته یو پیغام دی اولی. که په دې تاسو مثلا کوي مناظره نو ټیک ده او ان شاء الله امید چې کوي په دې دسخط شو نو دا دواړو فریقانو د لپاره یو خسته رنگ ورکړي سباله چې او دواړو فریقانو ګوره لیکلي دي چې دا به صحیح دا به مناظره وي. که زما په ځای کې انتخاب وشو په زبه پابندي ما کستا په ځای کې وشو ته به پابندي نو دا لیکلي دي. زما مقصد دې دا زه مجادلو مکابرو والا نه چې رښتیا درته ویم
نه مکابرو عالم نه مجادلو عالم مناظره کومه د دې وجه نه تاسو نه اول دا خبره مسلم کوم نو دې د عقیدې سره تعلق نشته د مناظرې سره تعلق دی زما تر مدا حتمی دی دویمه خبره چې ما د مفتی ندیم صاحب نوم لیکلی دی نو دا مې په دې لیکلی و چې بس د هغه سره کومه بل ملګری سره نه کومه ټیک شوه او د هغې وجه تاسو ته شته زما او د هغه مخکې مناظره شوې داسې نه چې زه اوس په هغې اذان مو شروع یا څه زما او د هغه مخکې مناظره شوې دی او حق مې دی دا دوه د عقیدې سره مه لګوه د هغې نه بعد دا دوه اوجیاو ښه جي بیا بعد کې خبره زما ستا روانه وه دا ګورې دریم نمبر دلایل دي دا ټول چې وروستو کوم بیان دی دا د دلایلو او د دلایلو د لوازمو دی صاحبه د دوو نه علاوه او دا دلایل او د دلایلو لوازم دا د اثبات د عقیدې دپاره دی ټیک شوه نو اثبات د عقیدې دپاره چې ته را سره دا شرط ومنې نو زه به تا سره مخکې مناظره کوم که نه صاحبه او که دا دلیل تاسو وایي چې نه اخوا دې خوا ده نو بس بیا څه کوم چې هسې مناظرې کوم نه خوښه نه ده دا مسلم دي که نه دا د زه کتابونه پیش کوم که نه دویم دا دریم دا اخري خبره یو تر حواله ما ته ووایه چې دا د دین نه دي دا د عقیدې اثبات نه دي دا رستني زه به تا د هغې انشاءالله تسلي درکړم چې دا دا کاغذ راکړئ مفتي صاحب محترم اخیره کې هغه خپل چې کوم غوښتل هغه شروع کړو غوښتل دا چې په یو شرط باندې خبره کوم هغه شان شروع کړو نو چې دونه مو غوښتل خو وختي مو شروع کړو دونه ټیم باندې کېد په دې شروع چې ما جګر نه کړی و ما په دې باندې کړی و خو ستاسو وخت خیال نو خدا یو شی ما یادو چې دې کې دا د قصې ستا خو تاسو دوباره کې دي چې هغه باندې هغه نظر ثاني کوي مفتي صاحب محترم تاسو لیکلي دریم نمبر چې په دلایلو کې د اصول اهل سنت عموما اصول احناف خصوصا لحاظ ساتل به ضروری وي صحیح ده اوس مسله د عقیده ده مسله د عقیده ده دا خبر بار او شوا که سبا دا ریکارډ څو ګوري به دا خو یو خبر بار کیږي خو تاسو مجبورن چلو سنت ذکر شو نو ذکر د احناف ضرورت څه لري صحیح ده اهل سنت کې سلور مذاهب راغل نو په اهل سنت کې منګ احناف شوافی حنابلہ یو بل سره بالکل یو دي اس قسم اختلاف نشتا او داغه مختصر نمونه شرح القواعد لیکلي حنفی مولا متن چې لیکلي عمر نصفی او شرح تفتزانی شپ کړی نو ګوره یو شافعی مسله کې دي یو حنفی مسله کې دي عقیده یو ده ناغي اهل سنت دي او بل د اهل سنت د عقیدی کتابونه جدا دي او د مذاهب اربعو کتابونه جدا دي نو کبل فرض اهل سنت اصول جدا وي عموما لکه تاسو لګي اصول د احناف جدا وي د عقیدی لپاره خصوصا نو د دې بیا جدا د کتابونو بسم الله الرحمن الرحیم دا ډومبه شرط دا تاسو ډومبه نشته بل نشته ما بخو لري یقین نشته زما خیال نشته دیم نشته هغه بل شی راخوا مولوی صاحب محترم دا تکرار ذکر راځي چې تکرار کیږي نو ذکر راځي ګره ما په دې کې لیکلي چې اصول اهل سنت والجماعه عموما دغه د عقیدی دلایل اهل سنت موافق وي دا احناف هم د دې موافق وي خو ته به یو کارو کې سبب ته یو آیت پیش کی دا یې د لپاره د اصول مطابق تبع د عام دی عام غیر مخصوص الباس دی نو حکم قطعی دی زبر عوالم ستا د دلیل تقابل کې به خبري واحد پیش کم ټیک شو جی زه خپل ځان پابند کوم تا دا شی ګوره ما ولټو ویل دا سی فریقین پابند کوم چې خبري واحد د احناف اصول دادی دا د عام قطعی د پاره د تخصیص موجد او دلیل او مثبت نشي کېده بیا به زما واستاوره نه خصوصا مې ذکر ویل چې بعضی ترجیحات داسې شته لکه یو مې ته پیش کوم زبو سی آیت پیش کوم مثلا تب چې کم دی داغي مقابل کې ما ته روایت پیش کې نو زبو هم چې دا ګوره عام دی تب چې دا حدیث ته د اصول مطابق مناظره نشو بس اسی او لانجه شو ته هم لګي زم لګي دا سی زم کې دی شي دا سی حکم نو دیو جنا دا عموما خصوصا قید باندې ځان اورسوي د خیره عموما دا مقصد چې ټول اهل سنت والجماعت کوم اصول دي عقیده کې مال مسلم دي تاسو له مسلم دي دای موافق بچریګو خو خصوصا دا مقصد دی چې یا ته آیت پیش کی عام کتاب الله نه قطعی یا ز پیش کم تب یا کوشش کې یا به سبا کوشش کوم اسی او به شرمونو باندې شرمیګو
دا نه خره چې اوس دا خبره سم کو نو خصوصا د احناف دا یو قید مې ته ویل نور د تخودې شم نورم د تخودې شم او کبدی تاسو اومنل چې او د احناف دا اصول شته چې شوافی متخبری زونی وي منګ متخبری زونی وي بیا هغه تخصیص جایز غني موږ نه غنو بیا مسائل راځي مفتی محترم تاسو چې عام غیر مخصوص الباز قطعی وي عام غیر مخصوص الباز عقیدت ثابتی کی کن عقیدت ثابتی کی قطعی ده کن او چې قطعی عقیدت ثابتی د دې لیکلو ضرورت بیا څه شو اخو تاسو تفصیل وکنا تاسو منئ چې قطعی دي زم منم چې قطعی دي بیا د لیکلو ضرورت څه پاتې شو لیکلو کې نقصان سره فایده پکې سره مولوی صاحب یو کس خبر دا مې ته خو دا کنه سبا مولوی صاحب محترم زما تاسو پر دې چې دا خبر نشته چې امام شافعي صاحب تخصیص جایز غني امام صاحب تخصیص جایز نه غني زما تاسو دې چې دا بس اسی مولوی صاحب دا خبره خو ډیره کیږي دا خبره به زم مکمل لاند لکه تاسو طبيعت زما اندازه ما واغشتر چې تاسو دا شرایط به داس یو چلوي تر دې چې ما سوتن بشي مقام بشي دواب ها خیر طبيعت منګم الحمدلله د فن سره واسطه راغله مطابق صحیح وي د فن سره واسطه راغله د سره کمزوري بډې دی خو نه اسی مولوی صاحب محترم بے دبیر معافی